الشافعي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري. نو حضرت پرونی او سوال پوچھو او ما علامات بیا یاد ہے ما جواب کو قدر تفرون ولك بمعات كما ذكر طالبان وتلم فإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. صاحب سوالو کو په تشبیه د پیغمبر مبارک د وحی د نوح علیه السلام او د نور پیغمبرانو د وحی سره ورته او قالو ذلك مشبہ اقواوی بنسبت مشبہ به اقوال بنسبت درجاتا مشبہ امر حدث بالعكس ده عليه السلام توحد طول پیغمبرانو د وحینا اعلارا تشبیه اعلارا لدى ان قصرا. نو ما پرون جواب درته وکړه سمې درته وې مې دا تشبیه په څه کې دا په وضوح کې دا چا کې دا لکه نوح علیه السلام او نور پیغمبرانو ته چې کوم وحی شوی و هغه واضح او اهل مکه منلا هغه ته رقیه نه وراغله نو د پیغمبر علیه السلام دا وحی اقصد دغه ولې رقیه غواړي بس مخکې دا وسو راشه وسو حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان دغه اصول ضروري خبرې دي حضرت یا خبره دلته په سند دا او کستاسو خیالي زوی مال ته نو تویل و درته وي په بخاری کې مون پر رواتو کلام کم کړو ضرورت نشته زموږ د رواتو کلام دا چې راوي ثقه دې ضعیف دی نو د بخاری رواتو ثقات ضرورت نشته دلته پر رواتو کلام نه کوي کلام با چې کم دې کې ضعیف روات دي باطل دي چې هغه واضحه ده او باقی د رواتو هیڅ ضرورت نشته که کم څه مطابق وړو د خبرې او بیانو او نور ته خاص ضرورت نشته. دا خو یو خبره شو. دویمه خبره ذهن کې واچوا چې سند باندې یو خبره شو دویم څه دی تحقیق په الفاظو د حدیث کې دا دوه خبرې شوې او څه اعتراضات دي په دې حدیث کې راغلي جوابونه بشي او دریمه خبره به مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره وایي التدا مناسبت واضحه ده ځکه امام ترمذی کله د حدیث الفاظ له ترجمه الباب ته جوړ کړي لکه نه د حدیث یو جزء له ترجمه الباب ذکر وکړو نو پیدا خبره ختم شو. نو یو به وګمونګه تحقیق د الفاظ د حدیث او کې کوم اعتراضات کې راغلي جوابات وکړو بل مناسبت د حدیث جا سره ترجمه الباب سره او دریمه یو ضروری خبره به کوم دا ما ته هر ځکه یاده چې فواید مستنبطه د حدیث د طبقه حوالی ترمذی کی ضرورت زیاده کني تا امام ترمذی ډیر زیات اختصار کوي او امام بخاری ډیر زیات توالت کی پورا حدیث وروړي نو دې کې چې کم یو مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره بل فواید متعلقه د حدیث تاسو ارزه په بیانېږي تحقیق د حدیث یو ویم څه مناسبت د حدیث جا سره ترجمه الباب سره او درین فواید متعلقه د حدیث مسائل مستنبطه تدریب ارض بیانېږي او دلته به یو شی زیات شي هغه دا چې شان ورود د حدیث دا شان ورود یې سره او یو شی به بل زیات شي چې امام بخاری دا حدیث په اول کې ولې راوړو او دلته مباحث شویرا یو بحث د سند بالاختصار دوی شان ورود د حدیث دوی او دریم مسوي درتا شان ورود د حدیث او دریمه وجد بدایي په دې حدیث په اول کې ضرورت تحقیق د الفاظ د حدیث او پنځه مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره او شپږم فواید متعلقه حدیث ته کوم مسائل مستنبط کیږي دا مسائل مستنبطه به ان شاء الله اخره پورې درته نو دا شپږ مباحث دي لږ وخت کېدا په مې صوف ته دا د امام بخاری استاد دی حدثنا الحميدي ده الشيخ ده استاد ده حميدي او محشد لیکلی دی په نسبت جد شوی دی جد اعلی نوم خپل عبد الله ابن زبیر دی د خپل نوم څوک عبد الله ابن زبیر ولري نیکی حمید تیر شوی دی نو هغه حمید ته نسبت کیږي ډیر لري دا نیکی تیر شوی دی حمید کوئی شي په خبره الحميدي لري نیکو او د محشد لیکلی دی یو بل حميدي دی صاحب د جمع بین الصحيحين هغه دا نه دی ګوري ارستو تیر شوی دی هغه د بخاری مسلم روایت جمع کړی دی دا اغنون ابو عبد الله محمد بن ابي نصر هغه جدا سره دی دا حميدي د امام بخاری استاد دی او د امام شافعي رحمت الله علیه معاصر دی
او لوی امام د حدیث دی قال حدثنا سفيان بن سفيان مراد سفيان ابن عيينة مراد ما سفيان الثوري سفيان ابن عيينة کی خبر اوکړه سفيان ابن عيينة هذا منكر علي محشد دي تابعي قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري يحيى بن سعيد بن الانصاري قال اخبرنا محمد بن ابراهيم التيمي محمد بن ابراهيم التيمي محمد بن ابراهيم بن حارث التيمي بنو تيم د قريش مشهور قبيله ده هغه ته منسوب او محشد دي یو څه شرک وفات دي هغه استاد اقدام تابعي دي انه سمع علقمه بن وقاص الليثي دا من كبار التابعين لعلقمه او د ابو واقد دنیا دا ویږي په خبره او دا خاص شاګرد دی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه يقول او سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر عمر بن الخطاب سوق دي بالاختصار د پلان نوم خطاب دي د مور نوم حتمه دي پته سره حسبتون د مور نوم دي او عدوي دي عدوي خان بنو عدي او قبيله ده بنو عدي معدوي والدوي او قريشي دي عدوي قريشي دي حضرت دا عمر بن الخطاب یو سلویختم یا سلویختم مسلمان دی او قتل اسلام مشهور ده یاد راکنه قتل اسلام چې کله د مکه خلکو اعلان وکړ ویره د میټینګ وکړ د پیغمبر علیه السلام په شان کې د ترسو نو عمر نوجوان دی پاتې ده وتاسو له چل نه راځي کینه اوس د سر بندا سره نیاز کوي دا یو ډول موضوع چې څنګه یو صحابي د مخه راغلی تو ولګا سعد بن ابي وقاص وکړه سعد بن ابي وقاص له مخه راغلی ابي کویو خپل مسلمان یو مرسته وی ځم د نبی څنګه مې فتوا غوښته د زما غلا او ټول لارو نور مې کې تفریق او نور مې کې راوستي د نبی دین د خدایان څخه د بدو سره ورو وی نشي کولای دا کار ومره مکوا په قوم میدان د کار نه ګورا او بدن بدل هغه ورته ویلا قوم پېښ او د پېښه وی نشي کولای دا کار اته په پېښو چې دې جوړ مسلمان دي وی تم جوړ صاحب شي مړی ما پرې دا ورته کور او کړی مسلمانان شي په دې وی وجه لذي دا غیر مستر او ورته چې دا په هوري ورته عرب په هور باندې کیږي نو په دې خپل پور او کتاب چې لار څنګه هغه ته استاد ناسو حضرت خباب ابن عرب قرآن کریم ورته د جوړه کې د دروازې تنظیر کړو یو کې کې او دا کتاب قرآن درسته او کینو مې جوړ سعید بن عمرو بن العاص او استاد سعید بن زید بن عمرو بن العاص او کینو څوک نو د دروازه وخلا ورغلې کې هغه په پیښ دا استاد کټلان دې پټ کو وې ته خدای نشه تا باندې گزارې وکي او دې خورې مو دا د ما خاوند دې موږ سره وو دې ورننه وته او تر مشتو غریبان چې مشتو غریبان ته توري په داسه هغه به داسې واه په داسه موټه باندې دې خور خلاصې کو یو فارور دې بل خاوند دې د لاس نه کو خورې په داسه پیړه او داسې مضبوط دی والا چې دا غي د مخ نساس کی قوت له د عمر په مخ ور پریو هم د عمر خو د خطاب لوروا بس هغه ورته نه غوا په عمر لاس د اخلاص او صورت دی تم د خطاب دوی زم د خطاب لوري ما او زم مسلمانې مقاول مسلمان صورت لاس کرمړه وښ نه چا چې د خور کوخ کوته او قتل جړات او قتل وینو او قتل لکه رحم الله رحم الله دې کې نو دا وتا په سوی ماته وایي هو ما ته تاسو ویلې دي هغه خور راکې مالا ان ته پلیتی دا نه ته مسلمان نه کافر دا نه وسوتم بالله بالله دې اورې دلته هغه ته خپل هغه نه اپریشو ته په عمره انصاف نه کارو به صافي نه کارو تفق خدای ته چې د مرګ په ورته کې بیگا هغه د الله په دربار کې تعالی دعا کوي او نبی رسول الله دعا وکړه صحابه وی الله رسوله د ابو جهل او د عمر رضی الله عمر او د ابو جهل نوم عمرو ابن هشام عین نیمری دوړو کې ده نبی رسول الله مبارک لا توچت او یو دعا وکړه اللهم اعز الاسلام باحد العمرين
نقول التغليب لدينهم عمرين ونبي علماء ويك عمرين ويلوي نشيب الدعاء قبولية باغتا بأحد العمرين ولا بيجيت على دعاء وقتين ما هذا الدعاء كان هواري او تمرق بسيقرزي دي سر النورم لنا رمشو نبياوي بيسوكم يولانبا نبيلانبا نبيلانبا بيتاسو سوي هو ايماتا اتفاقا آيات مكتوبه كم ذكري آمنوا بالله ورسوله ولا آيات في ذلك زمان نبي عليه السلام لكو مال تقليد لارا سيدلي وعا عمر مرفترا ودره صحابا پریشانا ولی دی وقت جهاد نو فرض نه اقدامی فرض و نه دفاعی فرض جهاد نو مفروض نو خدای سوق وزده نبی اسلام بوینا سوق موهیم دویم مخورته نیسته و جهاد نه دی فرض نو چې څنګه دې تراته نو صحابه وي هغه دې سیورانه تور وسره لا کېله حضور پاک دې بهادر صحابه وي والله ما راينا اشجع منه نو چې څنګه دې را نه وته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو فرمایي بما ته پرې وي کدی په خنیت راغلی مرحبا وته او کدی په غلط نیت راغلی د په توره به سټوا او ورمنډه کړې دې دروازه باندې نه نوت حضور پاک دار ارقام کېو پټو ورمنډه کړې او چې منډه کړې عمر دې کړې واد نه ونی او دوی به عمر په سنیت راغلی وی دا الله رسول الله اسلام کو د څومره صحابه ټول وی الله اکبر او ابن ماجه کې په مناقب د عمر کې وجيبه لفظ ذکر ډېر ناشنا لفظ مناقب د عمر کې وګورئ کړه هغه کې لیکلي دي وی استبشر اهل السماوات باسلام عمر استبشر اهل السماوات باسلام عمر چې په اسمان کې فرشتي یو بل ته ترغړولي او مبارکباد وای مبارک شه عمر مسلمان عمر نبی چې تاسو کو په دې نبی رسول الله لاس د ګریوان ته ورته صحال دي تخف خدای چې د حضور پاک لاس نه ګریوان ته ورته د سر د ویختونه تر نوکه پورې خولې شو اذا الله رسوله ودا دین حق دی وی او وی کولا اعلان په ولې نه کې بما ته الله امر لا نشتا وی زه په ورله بیت الله واکه میټینګ شروع ده او هغه پته نه چې عمر به د حضور پاک سر راوړي تللی او د راغي بیت الله واکه ودرېده وی که څوک مې نه پیژني نو امید پیژني زه عمر یم او که څوک مې پیژني خو ټیک ده که څوک مې پیژني خو ټیک ده که نه پیژني فانا عمر بن الخطاب او زه دا کلمه هم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او تر کته کوي چې چا کی مانی را میدان دي نو په ګرب دې څوک پنيک دي ښا ای جادو در باندې وشو او الکه بیا شي خراب شو ما په خیال کې بیټري به پوره نه چاره شي وکړه څنګه حاجی نه بیټري ته واړه وکړه څه شي دی واړه نمړه تمړه بجلی بالکل نه راځي تاسو بیټري ته واړوي د دې تارونه شته د ماشين نه د بیټري تارونه شته ګوره د بیټري تارونه وګوره د ماشين یو دوه تار دی هغه د بیټري والا اته بیټري ته ولګو او چک شو نه بیا باندې شو بیا مر شو ټیک شو بیا مر شو زه در کوشم کتابه بیٹنګ کې دا بٹن پرې دا ودا څه بیکاره وندي دا ځکه د بیټري دوه تارونه دي دا څه وکړو چې موږ به یو دوه کلې په دې ته واچو دا بٹن کله کار کوي کړي نه د دې ماشين د بیټري دوه تار دی هغه تر وبس
ټول لګولې پوسټ شو دا بیا باندې شو دا ته کولاو بټن ته مکمل کولاو دا څه کوه ولې څه دا تاسو ته وشرا کاګه بس او دغه ته واچو دغه شي سره یو ځای کا هغه سره واچو اصل مولانا صاحب یو مشکل مونږ ته پیښ دی جنریټر مدرسه کې شتا گیس نشتا د گیس لوډ شیډینګ دوی مصیبت لکه داغه چې کني جنریټر نشتا او دې وخت اوس گیس باندې بجلی نشتا او گیس باندې او جنریټر په گیس څه دی گیس نه راځي ٹھیک شو بس ان شاء الله موږ دا نظام پولیس دی دا څه وو کنه دې له موږ نه بیٹری وایي ها څونه بیٹری ورته وایي تاسو څونه ورته وایي کوم دا چې دا بیٹری څومره راځي دا څه څه نه دا څونه بیٹری دی یو پیسې 150 نو کوم دا چې موږ په 200 بیٹری وایي نو هغه یو پیسې په بیٹری کې پسې شو بس تاسو باندې 200 بیٹری وایي هغه یو پیسې ته ولګو او دا بیٹری دا نه وایي دا مونږ دې ته واچو بس دې ته چارجر واچي ها نه رسید سره کار مونږ کار نه کوي ځلام صحیح شو دا بیٹری دې ته واچو 200 بیٹری ورو هغه ته واچو نو یو بیٹری زموږ کار نه کوي بل وکړه دا دې شو کنه بیا به تاسو کار وکړو دې یو پی ایس نه یو دغه کنیکشن بدل کراوه دې یو پی ایس نه د دې یو کنیکشن بدل کراوه نو اوبه زموږ دې په کې تمام شي او دلته به اضافي سویچ پروت دی نو که زموږ هغه بیټري کمیږي او هغه بیټري ته به داسې وکړو چې هغې له به څه دغه راوړي دا کوک کنیکشن وکړو نن به مونږ انشاءالله 200 بیټري څه وکړو بس څه کم چې ښي کومه یې وله بس صحیح سره ولې کوم ورو بس صحیح ده پیسې ورکول اجي ته موږ ته پیسې راکړي هغه پیسې په بیٹري وواله دته دا بس صحیح ده بس دته دا تواخله کما کفاته چې موږ نه راکړي او تزياتي چې ما ته مو ویلول بدل دا دا الله دې پکې خیر وشي نظام برور ټیک شي خیر خجنا عمر فاروق رضی الله عنه چې اعلان وکړ نذوب لقب بالفاروق په دې وجه دې په فاروق باندې ملقب شو ځکه یو کولا اعلان په حق او باطل او څوک وایي چې نه دا لقب د فاروق د محاکمه د وجه نه ملو شوی دی مشهور واقعا وا د يهودي او د منافق په منځ کې د دوه جګړه وا نو دواړه لاړ نبی عليه السلام لا نو يهودي په حق او نو نبی عليه السلام د يهودي په حق کې فیصله وکړه مهاجر وی ویلو عمر دا هغه فیصله دا منافق دا خیالو چې عمر په ظاهري زما اسلام ته وګوري زما په حق کې فیصله وکړي نو چې دواړه څنګه لاړل عمر ته مسله عمر وی ډیر حق په فیصله وکړه يهودي وتوي ودا فیصله اوس نبی عليه السلام وکړه دې نه مې عمر وی ښه وکړه دې نه مې وې دا برابر کوم ته په فیصله وکړه وی پورې کور ته زمره کور چاړې خط تورې خمه دې دا راپور وکړه او چې راوځي منافق ته د پیغمبر فیصله نه مانی په تاسو کې څه دې وکړه وی چې د پیغمبر مبارک نه پس څوک مال فیصله وروړي د ډورم دغه فیصله ایمان په دې سره چې لاړ منافق خاندان لاړ نبی رسول الله عمر زمون سړی وجه دی راو عمر سړی دی وجه دی او په اقرار ولې دی وجه دا څه دی عمره تعذيب بده ورکړ نصيحت بده ورکړ کوئی کړي بده وجه بده نه ویل رسول خبرې وړي نه کوي او وکاو چې کستا د فیصلې نه پس بیا هم مال سو فیصله روم دغه چل بو سره خبر هم ځای واده او چې تاسو ما سره څه فخې کوا حاضر اندر ته کمر بستا اوس به هم دغه چل بیان کوم بیا به کوم
فورا الله قرآن نازل کا والله څنګه فلا يؤمنون حتى څنګه دې کثر رايته دا کومه وي مکه سره فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما دا په یوه څه خبره نو بهر کې بلوک کې بابل فاروق هغه وخت ورته ملو شو او حضرت د نبی رسول الله مبارک ډېر مینه ورسره او رضا کو مناقبو کې دین دوی منقبه طاقت منقبه دي چې نبی صاحب فرمایي لو قال بعض نبيا لكان عمر تر دې خبره او دغه مناقبو کې په بخاری کې ودر تراشي په عمره دغه شیطان په یو لار دې څه په غلره دي نو تاسو یو دې شیطان په لار دي دغه خبره او به کې په نبی رسول الله په پسر د ابوبکر صدیق خلیفہ شو او د حضرت عمر مناقب ډیر زیات دي دا نه په دې خلیفہ شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او حضرت دی بیا د ابو د مغیره بن شعبہ غلام ابو لؤلؤه هغه د صاحب باندې په چاړو وو دی کلاته نو هغه غلام شو ابو لؤلؤه هغه څنګه ورو نو خلکو به غلامان غشتل او هغه باندې به کار کو پیسې ورکړل هغه ته شکایت وکړ مرته په لما مالک دی مغیره او په ما د حد نه زیات کار کړي پیسې نه غواړي نو ته مهرباني کوته وای چې په ما د دې اړین دا دې دوه پیسې دروازه وکړي او دې څول نه غواړي په دمره په داخله شي ته ولې نه کېږي شي بس هغه په دې لار په دغه کې وي دا نه به یو ځای دی نو یو چالي جوړ کړل خنجر په مخې دي او دا زهر وبو کې وپخ او سار مانځ کې څنګه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تلاوت شروع کړه د سورۃ یوسف په عموما او आवाज دې لري او جړل به سالګې به د سبون اخره کې ورېدل شي نو دې ظالم کې گزار چې گزار سنگ په اوپر پچاړه باندې روسو سبون وانا خلق ویني هغه مو په ویني شو صرف دومره وا چې عبد فورن عبدالرحمن ابن عوف دا دنه مخکې درې مخکې او روسو شو او هغه سپیر بچي بیا خلق نیو نو سوار د صحابه وای په چاله با سوار بیا یو صحابي دا چلو کو چې هغه سره کوټو هغه په ور واچو ا کوټ کې را باندې بیا ځان ذبح کاو او بچو عمر فاروق صرف بل صحابي مت نو دی او شو صرف وطني سپوري دومره کوی شو چې आवाज بدل نو پېنه شو چې مونږ اخلاص شو دې په اړه ډېر باندې کوته یو چې څنګه کوته یو بلکې هغه وخت سره بعضې کسان اوچت کوي یو ویل دی غریب دی هوښ چې هوښ کې راغی لومبې تپوس یې دا وکړو وي مونځ صحیح شو که غلط شو لومبې تپوس ته مونځ وي مونځ صحیح شي وي چا ووالما وي د مغیرې ابن غلام د شعبه غلام وي امجوسي وي الحمدلله چې زما مرګ خدای د اهل قبله او د لاسه زما په وینه د مسلمان لا ګرم نشو ور اهل قبله لفظ استعمال کړ بیا موږ ته اشاره نو بیا به هوښ چې هوښ کې راغی او وخت داسې چې هغه ولا خوراک ورکو نبی دی ورکړ شربت چې ورې کنه ته په خېټه راوته دا شانه والو او خېټه مسوره شي وو دومره ځانګړي سخت والو انا به چې په خېټه راوته صحابه کوم شي دې نه پاتې دي چې هوښ کې راغی یو برابر نظر ولا عبد الله ابن عمر کو برابر چې او به څنګه ولا راوړي هغه ویګنې سکی وی ماته او داسکو په ستې وخت ته او داسکي ته مو واه ویني درته خوراک پدې ورودي وی عبد الله ابن عمر ماته بل مانځ چل نه کوي پدې ځکه وایي ماته او داسکو نو او داسکو چې او داسکو نو بیا لږ فرقاله شو چې فرقاله شو نو بیا هوښ کې راغی نو بیا هوښ چې بند بیا به ودسته دوباره بیا ودسته چې ودسته کو زمانه تکیارا کې مې نه مې کې وی به اشاره منځو کا دې بچي مونږ ماته نه ما د خپل محبوب نه مونږ درکړل نو هغه وخت بیا په اشاره باندې مونږ کړل د اشاره بیا وی دې بچي دا څه وکړه چې زما دا خو خلا دې په اړه روان دي دې د ټول دوړو مرګرو سره تاسو نبی رسول الله حضرت ابو او کوټه د عائشه دا بنت د غیر نو مهرباني وکړه او لا شي اجازه ته
رجلال عائشة صدیقې ته وی ویل ما بابا داسې خوښي باندې تاسو خلا ودا ما ځل له خوښ کړې یو په نبی رسول الله د بل قوم الله یو بلشه او چې عمر غواړي نو د قرباني ورکړه هغه په کې ځان کې او زبر مسلمانانو قبرستان کې د خپل نور صحابه سره ده مزي ولا راغی وته وی بچی څه خبر درو وجستا کما خو خبر نه په خلا کې دې وخت خو جام دی ما دې وخت دې جام دی نو کېږي چې عائشہ د ما د حیا د وجنه حیا انده په چې مرشد نو بیا ته تاسو کټ مې یو څه دروازې سره کېده تاسو د اجازه ته ورته په بیا کې د مسلمان قبرستان کې نو وفات نه پس کې ولا کټ ورو بیا تاسو عائشہ دې بالکل د اجازه دی ولا د خبرې ولا هغه ځای کې وکړه او چا ورته امیر المؤمنین څنګه وی دی ورته د امیر المؤمنین ما د دې وخت کې امیر المؤمنین موای جاذرا الله اکبر صحابي ولغار وی سړی مونږ ولې څه وترو مړې کو وی دی وخت په جام دی ما هغه قصاص نشته جام دی ما هغه قصاص نه او که زمړ شم بیا مې اختیار دا وارثانو دي قصاص ته خپل کوم افکاري بیا دا وی لسنیم کال خلافت کړی لسنیم کال دریش په کال عمر او چې دا پنځه ولګي دا 23مه هجری دریش په کال عمر لسنیم کال د خلافت او ډېر د بهادر 2 لاکھ مربع میل علاقه د حضرت عمر فاروق زمانہ کې پاتې شوی لوی مجاهد اکبر ډېر به مجاهد اکبر او ګوره چې دا دغه صدقه شو د نبی رسول الله یو پیشنګوي مواظب شو او د نبی رسول الله روانو نو خیلاته ابو بکر نه ول او بغسلا سے عمر نه ول مشکات دشت دغه دی ول او صحابه ته توي وی هكذا نبعث يوم القيامه هكذا نبعث يوم القيامه قیامت پر خبر مدد تاسو شد ویلو حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر دواړه ورسره د تام شو سیاګان ویل واپس کړه په مدینه باندې قبضه کو او ابو بکر او عمر به د قبرونو نوبات تاسو ته به بار او دا نشه رسول الله مبارک په شین وی کړل چې هغه نو باسو یې مونږه دا د مبارک په شین نو دا څه مختصر باندې بیان د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه يقول القموي يقول بضمير القمه راجره سمعت مورد لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقول منبر حال كونه على المنبر يقول جي فرمائل دي سند تلک واپس کم بیا دا سند حضرت ناشنا باندې خبره ده چې دا عمر په منبر وو او دا عمر نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر وو بخاری کې بل ځای راشي چې نبی رسول الله ایها الناس انما الاعمال بالنیات لیکن دا رسول الله مبارک نے صرف ناقل عمر دلا ہے عمر په متفرد دي خیر تفرد د عمر خبرنه صحابه کې تفرد کې حرام ما ویل د عمر په شاګردانو کې صرف علقمه متفرد دي حالانکه د منبر ویل په منبر یې وای با چې خلک نه کوي د عمر په شاګردانو کې څوک متفرد شو علقمه او د علقمه په شاګردانو کې محمد ابن ابراهيم التيمي متفرد دي تابعي دي من اوصاف التابعين دي او د محمد ابن ابراهيم التيمي شاګردانو کې يحيى ابن سعيد الانصاري دام تابعي دي دغه درې تابعين دا یو بل نه يحيى ابن سعيد الانصاري دا تابعي دي صغارنا محمد ابن ابراهيم التيمي اوصاف التابعين دي او القمدا كبار التابعين دي او درې وړ متفردين نو حدیث غریب شو یا غریبي
یحیی ابن سعید او د یحیی شاګردان بیا ډېر دي د یحیی څومره شاګردان دي څوک وایي شاګردان 200 څوک وایي 250 دي او څوک وایي 200 شاګردان او د یحیی نه د حدیث مشهور شوی دی یحیی متفرد محمد بن ابراهیم دیمی متفرد علقمه ابن وقاص لیثی متفرد عمر متفرد دا څلور راویان متفردین شو حدیث ضعیف شو نور راغی په ابو علي نشاپوري وایي ابو علي نشاپوري څه وایي هغه وایي نه هغه مخکې ما ویل دي هغه وایي ابو اسحاق او ابو علي نشاپوري هغه وایي چې د صحیح حدیث لپاره شرط دا چې دی غریب دی عزیز دی غریب نه د حدیث صحیحه لپاره شرط دا چې کم از کم مشهور یا عزیز به غریب باندې نو حافظ ابن حجر په شرح نخبه کې فرض کړی دی هغه وی د بخاری رومبه حدیث او اخیری حدیث دا رد په دغه سړي رومبه فرض دی او اخیری حدیث فرض دی نو صحیح او غریب او فرض یو بل ترجمه کی دي شي ها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضمیر راجع دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نبی علیہ السلام فرمایل انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى قرآن سے دې لغات باندې کوټه راځي او څو خبرې کو تحقیق کو انما ده حصر الله او تعبیر معنا د موضع الا بعض علماء ګور انما ده حصر د پر نه مانی او خیر جماهیر چې څومره اهل اللغت او عمل د فن نحو دي هغه کې انما ده حصر الله معنا د موضع الا او اعمال څه ته وایي د کې درې ډول سو کوئی چې عمل او فعل سره مترادفه خاص فرق پکې نشته او بعض علما وایي چې نه فرق لري عمل مختص په اختیاري فعل پورې فعل عام دی بعض فعل سړي قصدن او اختیارا کوي هغه کا عمل وایي چې په خپل قصد او په اختیار ځل کا عمل وایي او فعل عام دی اختیاري ته او غیر اختیاري دواړه ته او بعض علما وایي چې نه عمل کې شرط استمرار دي چې کوم عمل مستمرات کې هغه عمل وایي او فعل عام دی یو وخت او استمرار سره دی وجنا چې قران حکیم کې الله فرمایي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فعلوا فضل رجال په استعمال عملو اشاره دوام او استمرار سره الهي کې همیشه کاوه بدرې قول شو تو کوئی عمل فعل یو شی فرق نه لري تو کوئی عمل مختص په افعال اختیاري او پورې فعل عام دي کې اختیاري او غیر اختیاري او سو کوئی چې نه عمل کې شرط استمرار دي چې همیشه کم کار کې عمل وته او چې او فعل عام دي په همیشه کې او کله کله کې دلته د اعمال نسوک مراد دي تاسو معنا مراد ده افعال د مکلفین د ذوی العقول افعال د مکلفین د ذوی العقول مخکې بلار شو بالنیات نیات جمع د نیت تا نیت څه تا وایي او د نیت او د عزم او د اراده په میانس کې سره او د قصد فرق دی او بل سره د نیت بل معنا د لغوي قصد قلبي بل لغوي معنا د قصد قلبي او په اصطلاح کې التوجه نحو العباده لرضاء الله تعالى التوجه نحو العباده عبادت ته توجه ورکول د الله رضا لپاره او په دې ټول علماء اتفاق دي دلته معنی اصطلاحي نه د مراد معنی لغوي مراد ولې ځکه چې عبادت ته الله لپاره توجه ورکې دا هم نیت دی او که ګناه له توجه ورکې هغه هم نیت دی دلته وراشي چې چا نیت دا الله لپاره کړی دی او چا نیت د خزي او د دنیا لپاره کړی دی دلته هغه د لغت معنا مراد راغی کی تعمیم دی لغوي معنا قصد قلبي کرنے کې طرف ته کې عبادت ته کې او ګناه طرف ته کې او اصطلاحي معنا په مختص په عبادت کې دا التوجه نحو العباده لرضاء الله دلته معنا لغوي مقصود ده خاص نیت اراده قصد عزم کې څه فرق دی عزم مقدم په فعل دی لکه فعل د صباح کو مازیګر کو غرمه کو پوسټ نه نیت ولو کو دې تصویر کېږي عزم تو عزم
او نیت قصد اراده مقارن د فعل سره بیا دغه څه فرق دی قصد او اراده دا د غرض د پاره څه مطلب چې څوک کوي هغه یو غرض کې ماته یو فائدہ حاصل شي نه نیت کې مقصود غرض مقصود د نیت کول کې څه غرض او فائدہ حاصل او په قصد او په اراده کې دی دیو جنا الله ته نسبت د اراده کې يفعل الله ما يشاء يفعل الله ما يريد ما يريد شوی نه دا افعال د باری تعالی معادل بالاغراض نه دي غلط خو یو کینه فائدہ غشتل دي نو الله خو د سنه فائدہ نه اخلي الله چې ګره خو نه یو کینه فائدہ واخلي محتاج خو فائدې او غرض نه دي نو سمې وي نیت کې مقصود د نیت کول کې څه فائدہ غشتل غرض مونږ دې لکه چې الله رضا شي جرات راکړي او قصد او اراده کې مقصود غرض نه دیو جنا الله تعالی قصد او د اراده نسبت کېږي او د نیت نسبت ورته نه کېږي او یو څه تبلیغان اراده ده چې په هغه په څه کې وګورئ زم تبلیغي ما یو ورځ مې نه ده لګولې تبلیغي خو یو څه روزه مې نه ده لګولې نو هغه په تبلیغ سره کوم یو سړی مجلس کې پاتې دا او کې نه بیا به پاتې بیا به کې بیا به پاتې چاو دې نه څه یو کې مې شوی هغه را یادو وسه دې شوی بیا تبلیغ ولا چې کم کار نه کوي او وی چې کوم با یو کار نه کوي او وی چې کوم با امیر شوی دې په اراده په اوم د ټکې ته په کې په خبره نو ګوره په اراده وکړه نو اراده خو مقارن نه فعل سره ته دې مخکې نه وکړه نو دې کول د وسوي نیت وکړه بلکې دلته به عزم وکړه نو چې تبلیغ ولا دا ټکی وي چې امرګری عزم وکړه نو شی مضبوط شو د خامخا سره ودی لذي خامخا به چلې لذي ویږي په خبره او خامخا به بیا چې به جمله لذي نو دا عزم لفظ وایا ها اراده مو وایا مخکې ها یا عزم د اراده وکا دا څه کې ویل شي عزم مخکې لار شوا نو دا خو به خیر سمېته نو سوي نیت جمع د نیت دا او ورستا یو قاعده ویل دا چې نسبت د جمع ته وشي نو تقسیم د احاد په احاد باندې نو هر عمل له مستقل نیت پکار دی انما الاعمال بالنیات حضرت دلتا یو لوی اختلاف دی زمون او د شوافع په میاس کې اختلاف د مخ کې او تمهید و بالنیات جاری مجرور چا سره متعلق دی انما الاعمال بالنیات اعمال په نیات دي اعمال سره تعلق نه قبل چا سره متعلق دي نو یا به فعل عام رو باسم یا به فعل خاص رو باسم نو کله افعال عامون رو باسه نو معنا غلط شو انما الاعمال توجد بالنیات انما الاعمال تكون بالنيات انما الاعمال تحصل ولا تثبت افعال عامه غسلور دي حصول ثبوت كون وجود توجد بالنيات نقول انما ده حسب پر راضي نو معنی څه شو چې اعمال لا توجد الا بالنيات اعمال لا تحصل الا بالنيات اعمال لا تكون الا بالنيات نو معنا غلطه شوه افعال بے د نیت نه موجودېږي بے د نیت نه اعمال موجودېږي نیت نه لري عمل موجود شو دا مثلا یو سړی ټوپک نیولې دی کارتا او داس شو چې د یو خون خېټه وشته اخونو د سماج څخه هڅه دا خېټه ته خونیت دا خون د مرګ نو کړو مرګ ته متعارف شو او دې بام ورته سړی وجره کته بلای را وشته هغه غټه بلای را پردولې دا دې دې باندې دا عمل متحقق شنه دي نه کړي بلا روان دي په ګاډي کې نه غره نه ګاډي په خیر بل طرف ته ټایرا وشته دي او دا چې سړی دی وو نو دا عمل متحقق شو دي کول کې کفاره باندې ورکه او دیت باندې ورکه او نیت په دې نه کړي نو کته دا وې چې انما الاعمال بالنیات العمل لا توجد لا تكون لا تحصل الا بالنیه نو اعتراض راځي چې ډېر اعمال بې د نیت نه موجودېږي او متحقق دي څنګه حسب کې انما ده حسب ده نو دې کې بیا شافعي سے بیا تقدیر وباسي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بل تقدیر وباسي
امام شافعي سے تصحیح وباسي امام ابو حنیفه تصاب وباسي اسوي انما الاعمال تصح بالنيات يعني الاعمال لا تصح الا بالنيات عمل نسي کیږي بغیر پنیت امام ابو حنیفه وی انما الاعمال تصاب عليها بالنيات يعني الاعمال لا تصاب عليها الا بالنيات هغه صحت مقدر کې ثواب مقدر او د صحت او ثواب فرق ال قبول کې ډیر شو صحت خو دې بیان کړه الکه صحیح وته شروط برابر ارکان برابر ذمہ په فارغ شو او ثواب څه ته ویل کېږي او نو شی په حیز مرضات الله الله په خوشاله شو ورې هغه وی اعمال به د نیت نه صحیح کېږي چې مونږ له نیت نه لري عمل صحیح نشو بالکل صحیح نه دی امام صاحب سوئی نه وی ثواب نه ملاويږي بغیر د نیت نه نیت دیو که ثواب ملاو شو او که نیت دیو نه کو نو ثواب درته بالکل سر نه ملاو نشو او دلته حضرت زمون د حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول راجح دی ولی راجح دی ځکه د شافعی صاحب قول دی واغشت او تقدیر صحت راوستو نو حدیث په عموم نه پاتې کیږي تخصیصات ته پاتې کیږي او نعام مخصوص منه البعض بشي او کله امام صاحب قول دی واغشتو نو حدیث په خپل عموم پاتې شو عام غیر مخصوص منه البعض قطعی الدلالت پاتې شو هغه په ځونی الدلالت ګرځي اگر د مثال درکو طهارت الانجاس د نجاست نه طهارت دا د ټولو په نسبت نیت صحیح کیږي منی ولې لکه یو سړی هغه یو صادر دی او نجس ته پلیت دی او په لار په دریاب کې روان دی او ته وګو کې وګورځي د دې ور په سلاړ او دا صادر یې اوچت یو چې کله د غالب ځون راغلی چې پاک شي او یې بل ته لوکزا نه چونه کو چې نه چونه کو بیا ته پرې وته چې بیا په کده بیا اوچت کو بیا نه چون کې وبدل کومه دې کې ته بیا پرې وته بیا اوچت کو او نه چونه کو توبه شو پاک شو عند الكل زما پنځ او داغي پنځ هم حالانکه نیت نشتا یا یو لوخ نجس دی او د نوبو کې پرې غیر اختیاري دروچت تور د غالب ځون راغلی چې دا پاک شوی دی ور غیر اختیاري نو دا هغه باندې چې دا لوخ پاک ته زم منه مرتا نو طهارت د انجاسو نه دا نیت سر نه غواړي عندهم هم او عندنا هم ابد وسبات انما الاعمال بالنيات الکه د ماته صوبه باندې پرې وتا وای کی په خبره دا صوبه او مار اوچته کړو نه چون میکړه نو دا په پاسه شوا نیت نه لري نو دا په نس باندې بو د دغه طهارت د جاسو به د نیت نه هغه په نس پاکيږي دا په نس با او یا نیت نه دې کړل د دې خبره چې دا د صفا کومه اصل راوغه توبو کې فوټ کې را فوټ کې نیت د صفای دې نه دې کړل نیت دې او یره بس دادا ته شی دی د نجاست د صفای نیت نه دې کړل اصل یو کتل چې او صوبراته پرته د مړ پرې د چې ویندم چې نور تواږي دا نیت نه چې دا پاکه جو د پیمنس کو ورته دې مثال نه دي خلاصه د کلام دا چې طهارت د انجاسو دا زمون او د شافعي ټول په باندې نیت نه غواړي هغه ته وباسه دا په نسبت دا حدیث کې حاصل دي چې اعمال به د نیت نه صحیح کیږي او دا څه کیږي او کما والا معنا واخلي اس اشکال نشتا ولې یو عمل کې چې د نیت نکړي ثواب نشتا هر عمل موضوع د کنیت ته او ثواب دی شو او کنیت ته نه نو د صحیح شو او ثواب نه شو او ثمره د خلاف کم دی روزي او وضو کې کنیت ته د څو کو نه هغه په صحیح شو کنیت ته نه کو وضو صحیح نه دوباره وکړي او زمون په کنیت ته وکړو نو بیا صحیح دی ثواب دی شو او کنیت ته نه ک بیا هم صحیح دی او ثواب نشتا او ګور مولانا کوم باندې یو سوال کوي سوال دا باندې کوي چې ته چې نیت په عبادتو کې شرط نه دی کله او که ثواب او کله کو نه نو موږ کې ولې نه شرط دی دا ټکي راځي بل موږ کې ولې نه شرط دی ضرورت سره چې موږ کې نه شرط دی زوی موږ کې نیت د دې حدیث ته ولې نه شرط کوما اما سره بل ځای روایت نس موجود دی موږ کې دی یو لفظ یو مشترک عمل دی دا مشترک عمل دی یو بل نه ممتاز کو مسفقیم سرور دی مسفقتن سرور دی مازیګر سرور دی دا به په ممتاز کو شابه دا سرور جدا جدا نه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا او 5 صلوات في اليوم والليله نو دا به یو بل نه مخه جدا کو نو دا تمیز چې کو په سبا باندې وکوما پنیت ونه کوم تمیز زمانه راځي
تمیز بکوما د یو عبادت د بل عبادت نه یوا دویم دا چې کله دې تمیز دا مونږ یو اهم عبادت ته مقصودی عبادت ته دې لنیت څخه کوما چې د عادت نه تمیز راشي د عبادت دې کې اوس ما یو خبره راوته اصل عبادت دوه قسم دي یو وسایل او بل مقاصد نو مقاصد لزما پنځ هم نیت شرط ته د دې حدیث توجنه د نور د وجنه عبادتو کې زما پنځ باندې هم نیت سری شرط ته لا لاجل هذا الحديث بلکې نور د وجنه چې تمیز عبادت د عادت نه راوړي تمیز یو عبادت د بل عبادت نه راوړي نو په مقاصدو کې د نیت شرط ګڼم په دې حدیث توجنه نه نور د وجنه دلته مقصد ثواب مقدر دي او په وسایلو کې شرط نه ګڼم د نیت نو په موږ بیا سوال کېږي چې وسایل کې شرط نه ګڼل تیمم لوري شرط ګڼل تیمم کوم وسیله ده هغه دوه جواب وکړو یو دا چې هغه کې نیت بیا د دې حدیث توجنه نه دي هغه کې لفظ د تیمم په معنا ده قصد ده فتیمموا صعیدا طیبا نو لفظ د تیمم د قصد او د اراده په معنا ده او یا بل وجه قیمه چې تیمم په خوره دی خوره ملوثه ده طریقه کړوي نو هغه متوهره ګرځي نو په جعل سره ګرځي او زما جعل نیت دی نو سوال باندې کوئی څه کنه چې مقاصد کې د نیت شرط غنوم چې تاسو سوال د حج تاسو سوال د صوم تاسو سوال د صلات وارد نشي چې ولې نیت شرط کې اما سوې چې نیت د دې وجه نه زیاده وجه نه شرط کومه بلې وجه نه نور وجوهات پکشتا عبادت او عادت جدا کوم یو عبادت د بل عادت څخه جدا کوم څو وختانه مقام ډوډۍ نه پرما او شهوت هم استعمال نکم او به ونس دا صوم شو او عادت شو او دې صوم ګرځوم نیت کوله او مقاصدو کې دا نور دلایلونه او په وسایلو کې ضرورت نشته نو سوال په تیمم راځي کو جواب نه کوي دعا یو هغه کې دې حدیث د نیت نشر کوم تیممو په کې راغلي په معنا ده یا خوره ملوثه ده نو په دې متوهره ګرځوم نو په جعل او په نیت یې ګرځوم دا خو اختلاف په حدیث زمون په ثواب والے په عموم پاتې شو د ثواب تر حال د انجاز ټول په کې راځي په عموم ناخلي نو په عموم په ثواب صحت مقدر کې په عموم نه پاتې ها مولانا صاحب انور شاه کشمیری رحمت الله علیه یو بل خشتمانه کړی دا هغه ودا دلته کې مونږه افعال عامه او باسو کوم یو وقلو افعال وجود او باسو نه صحت او باسو نه ثواب او باسو فعل د افعال عامه او باسو چې وجود دي او وجود دوه قسم دي یو حسي او معنوي دي الله اکبر وجود دوه قسم دي دوه یو حسي او بل معنوي نو وجود حسي نا خلق وجود معنوي اخلق قبوليت او ثواب دي انما الاعمال لا توجد معنوي وجود چې ثواب او قبولیت نه لري الا بالنیات بس دا څه معنا ده چې ټاپا لا توجد هغه فعل عام مې وسته او د وجود نه کوم یو وجود مراد ده به وجود حسي او بل وجود معنوي وجود معنوي راغی نیت دیو کده دې خبره چې زمان دلا او چې روان شوي نو به هوش را پریوته او مړ شوي د منځ نیت د کړو ثواب شو وجود حسي را نه کوم یو وجود راغی معنوي د دې ډېر زیات مثالونه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه او په فتح الملهم کې شبیر احمد عثماني نقل یو نه ډېر زیات نبی رسول الله فرمایي من اذا مرض العبد او سافر بیمار شو او سافر كتب له اجر عمله صحيحا مقيما چې کوم وخت صحیح او مقیم او کوم عمل کو چې مسافر کې او مریض کې هغه عمل نشي به دغه ثواب ولري کېږي دا کوم وجود شو شابه توای راته وجود معنوي مدد تبع توجدو مقدر کوم د طالعه مونا وجود حسي بوانه کوم وجود واخر معنوي او وجود معنی قبولیت او ثواب ته ویل کېږي هغه قبولیت ته وي چې په معنا د ثواب دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه معنا شو نو اوس موږ څه کوو دار مدار د عمل په نیت ته دا چا معنا ده شافعي څه دار مدار د عمل په نیت ته دا مو معنا نه ده موږ ثواب یې دار مدار خدای چې به د نیت نه موجوديږي دار مدار خدای چې به د نیت نه موجوديږي نو ما خو چې بغیر د نیت د عمل موجوديږي نو دا د شافعي څه معنا البته کله انور شاه کشمیری دا خبره دی واقعستا چې دار مدار د عمل په نیت کې دار مدار د عمل کوم یو وجود معنوي ولا دار مدار بیا د مو معنا دار مدار بیا د رګ معنا شو انما الاعمال بالنیات خبرانا سے بیا خبره به ځین کو اچوا نیت څه پر راځي نیت کله تمیز د عبادت نه راوړي دا یو قسم لکه د مازیګر او د ماسپخین تمیز ته په نیت راوړي یو او نیت کله
تمیز د عبادت عادت نه راولي لکه نیت الصوم نیت الصوم عادت ته نه دی عبادت ته وګرځو یعنی اصل انسان نه ما بولې خوراک سکات وغیرہ درې ورځان دیو ساعت ټول ما دا عبادت نه نو نیت کله تمیز د عبادت شابسي لکه ما دیګر او واسطه یو بل او نیت کله تمیز د عبادت عادتنا لکه نیت الصوم او نیت کله تمیز د معبود د غیر معبودنا هغه د نیت کې څه وی لله تعالی او دې کنا لله تعالی بوت لنکم صنم لنکم مشرک نیم موحد الله له عبادت نو سو قسم د نیت شو شابه نیت سفاره تمیز د عبادت درې مسوي تمیز د عبادت عادتنا او درې مسوي تمیز د معبود د غیر معبودنا دا انما الاعمال بالنيات خبر شوا وانما لامرئ ما نوى وفي روايه انما لكل امرئ ما نوى خلق ځان کوي کا یا خدا جمله مؤکده د مخکې جملې لپاره تاکید ورته وي او یا تاسیس ورته وي دواړه ویل شي که تاکید شو د مخکې جملې تاکید شو انما لامرئ بیا وي انما لامرئ ثبت لامرئ ما نوى هغه دې نیت کړی او یا تاسیس شو تاسیس سمانا دا انما الاعمال بالنيات يوم نشوا دې بل انما الاعمال بالنيات الاعمال بشوا هر عمل نیت وکړ دې انما لامرئ ما نوى کما د عموم تاسیسی معنا ور کوي هغه چې کثرت د اجور دې په کثرت د نیات باندې انما لامرئ ما نوى چې څومره ډېر نیتونه وکړل ثبت له لکه مثلا یو سړی روان دی جمعه ته او دې څه وایي دی وی که خیری د فقیر طرف زم چې زم فقیر راغلو واپس بیا فقیر راځم ور یو نیت وکړه دیم نیت سو کو چې بلا رسول الله علیه السلام باندې دریم نیت سو کو خیر په بدن نه کو واپس زم د سبا وباسه څلورم نیت سو کو جمعه کې پاک کو سلام باچو پنځم نیت سو کو امام سره نږدې وګرځي شپږم نیت سو کو یمنی تیار سنت تحیت الوضو تحیت المسجد کو بل نیت سو کو ټیمو د نفلی د کاف نیت کو بل نیت سو کو غدا چې غیر من حکم د بل من انتظار کوم په لور ټول نه ټول او غریب څنګه و هارت اٹیک لا دی نو اما انما لامرئ ما نوى ما د پر د عموم دي څومره نیتونه کړي دي ټول ثوابونه ورته ملو شو نو دا انما الاعمال بالنيات تفسیر دومره معلوم شو چې عمل تعلق د نیت سره بس او دینه سماجي وشو کثرت د اجور او کثرت د نیات اما د عموم نه معلوم شو دا تاسیسیه جمله شو نو مخکې د پاره ومن كانت هجرته یو مثال ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر نه کړي پاتې شو ها ته وی تحقیق د الفاظو سند کې کلام او تحقیق د الفاظو مشورو کړی او باقی څو خبرې دي سلول څو خبرې دي شان ورود مناسبات قواعد متعلقه او بل بسميلو بل حدیث په اول کې ولې راوړو دا سلول خبرې ان شاء الله سبب برابر وصلى الله تعالى خير خلقه مبارك محمد والي وصحبه اجمعين لغون دي بخاري جلد ثاني شروع کو لغون دي اس شروع کوما سبب کې مستقل د کپوادي اصول اخلاص شوا زموږ کتابونه